أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما او كما قال عليه الصلاة والسلام. ګرانو دوستانو، امید الله نه لرم چې تاسو به راته روغ او جوړ یې. زه یو ځل بیا ستاسو په درانه خدمت کې د یوې نوې وظیفې سره حاضر یم او دا وظیفه د غریبۍ او تنګدستۍ نه د خلاصون لپاره ده او د مالدارۍ دپاره ده. د حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنہ نه روایت دی چې یو کس د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خدمت کې حاضر شو او عرض یې وکړو چې یا رسول الله صلی الله تعالی علیه و آله وسلم دنیا زمانه مخ اړوي، یعنی مطلب دا چې زه ډیر زیات غریب شوی یم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وفرمایل چې د پرښتو ملائکو منځ او دعا چې د هغې په وجه رزق ورکول کیږي دا ستاسو نه چیرته لاړو؟ بیا یې وفرمایل د صبح صادق یعنی د سحر نور راختلو نه مخکې د اذان په وخت کې دا دعا سلسله لولئ: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم وبحمده استغفر الله. دا دعا سلسله لوله نو ان شاء الله الله جل جلاله به ستا تنګدستي هر څه ختم کی. نو که تاسو غواړئ چې الله تعالی ستاسو غریبي تنګدستي ختمه کی نو د سحر نور راختلو نه مخکې او د اذان په وخت کې سلسله دا دعا لولئ: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم وبحمده استغفر الله. دا دعا سلسله لولئ او دا وظیفه سلسله کوي. الله جل جلاله به ستاسو تنګدستي ختمه کی، الله تعالی به درته پراختیا راولي. ګرانو دوستانو، دا زموږ د نن ورځ وظیفه ویډیو که چېرې نننۍ ویډیو هم خوښه شوې وي ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. موږ په خپلو دعاګانو کې یاد لرئ. راتلونکي ویډیو کې به بیا میلاویږو. ما لره اجازت راکړئ. وما علینا الا البلاغ.